بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو عزیر نعماني تاسو ته مخاطب دی. کتونکو تاسو وینئ دا یو پل دی او دا بیګا د شپې باران ډیر زیات شوی دی، نو دا ډیمیج شوی دی، مات شوی دی. د خلکو تګ راتګ چې کم دی هغه په دې باندې ختم شوی دی. کو په دې باندې سرکاري خلک ځي، کو په دې باندې طالب علمان ځي، کو په دې باندې نوکرپېشه خلک ځي، کو په دې باندې دکانداران ځي راځي. نن هغې ته ډېر غټ تکلیف و. دا یوازنۍ لار ده د امزاکوټ کلي کم چې د نوي کلي نه راغلی دا روډ دی. دغه روډ چې مات شوی دی د خلکو ته تکلیف دی، مصیبت دی ورته. او دغه روډ مات شوی دی بیګا د شپې. موږ دلته یو ملګری ولاړ دی، دلته پوس پوښتنه کوو چې دې کلي کې څومره پورې خلک اوسېږي، څومره پورې خلک دلته تګ راتګ کې په دې لار باندې او دې ته څومره پورې د دې نه تکلیف دی. السلام علیکم. زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو رالی دلته کې زمونږ د دې کلي دا چې کومه اهمه مسله ده د دې باره کې تاسو رالی. دا د امزاکوټ کلي دې ته ویل کېږي، نوی کلي امزاکوټ یونین کونسل په لو ډیری. دلته کې تقریبا په دې کلي کې د 1.5 سل نه زیات خلک کورونه دي هغه پاتې کېږي. او دلته کې دا مسله بیګا چې کم باران شوی دی او هغه د سیلاب کمې اوبه راغلي دي، نو په هغې سره دا پل چې دی نو دا مات شوی دی چې په دې سره د تګ راتګ هغه دغه بالکل منقطع شوې ده او د کلي خلکو ته ډېر تکلیف دی او ډېر زیات چې دی نو مشکلات دي، ځکه چې په دې کلي کې مریضان دي او داسې نوکرپېشه او تعلیم یافته خلک دي. هغې ځي راځي نو د دې متبادل چې کومه لار ده نو هغه د چینې کلي لار ده، نو په هغې کې یو دا مسله ده چې کومه د دې کلي نه په د کومه د وتو لار ده نو هغه ډېره خرابه ده، هغه هم روانه ده کچه لار ده. او داسې چې اوس د دې بارانونو په دې حالت کې ډېره زیاتې چې دی نو هغې باندې د تګ راتګ او د ګاډو د تلو راتلو هغه چې دی نو ډېر زیات مشکلات وي. نو په دې وجه باندې چې دی نو زمونږ دا چې دی د دې کم زمونږ ایم پی اے صاحب دی صوبایي حکومت طفیل انجم صاحب، نو د هغې نه مونږ دا پرزور مطالبه کو چې زر تر زره چې دی نو د دې د لارې د دې جوړولو د دې د مرمت کولو د دې چې دی نو هغه دغه روباسي او دا دی چې دی نو زر تر زره مکمل کی چې د دې خلکو دا مشکلات دا حل شي. مهرباني کتونکو موږ سره یو بل ملګری دی د سیول ډیفنس خیبر پښتونخوا سره دغه تعلق دی او دغه ډیوټي دغه وي. داسې کله قدرتي آفات راځي، مصیبتونه راځي، دغه ډیوټي وي، دا جیکټ یې چولی وي او خلکو ته ولاړ وي، خلکو ته وي چې لار بنده ده مه راځئ، لار خرابه ده مه راځئ. د دغه ذمواري ډیوټي ده. د ده هم دغه تاسو پوښتنه کوو چې دلته خلکو ته څومره پورې تکلیف دی ځکه چې د لار خرابه شوې ده، خاص کر د امزاکوټ کلي خلکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه منیر احمد پوسټ سیول ډیفنس رستم تاسو مخاطب یم. دا د امزاکوټ مین روډ دی چې دا بیګا کومه سیلابي ریل راغلی وه، د هغې سره چې کوم دی نو دا پل مات شوی دی. نو دې عوامو ته ډېر زیات چې کوم دی نو مشکل دی چې په دې باندې تقریبا د 1.5 سل نه سوا چې کوم دی نو آبادي ده چې دغه خلک سکول ته ځي، مدرسې ته ځي او کاروبارونو ته ځي، پټو ته ځي، دکانونو ته ځي. نو دوی اکثر په موټرسایکل لا کوزېږي، په چنچو کې راځي، په ګاډو کې راځي. نو دغه لار چې کوم دی نو هغه بیخي هغه منقطع شوې ده. دا چې کوم دی د نوي کلي سره او د دې خواوشا علاقو سره چې کوم دی رابطه پل دی، دغه رابطه چې کوم دی بالکل چې کوم دی نو ختمه شوې ده او عوامو ته ډېر زیات چې کوم دی نو مشکل دی. نو زمونږ مطالبه دا ده د قومي او صوبایي او دغه چې کوم دی نو بلدیاتي نمایندګانو نه چې هغې زر تر زر چې کوم دی دا مسله چې کوم دی نو حل کړي او د عوامو چې کوم دی ریلیف ورکړي. انشاءالله دا ټول عوام باید چې کوم دی نو مشکور وي. بله د ده ووایه تاسو دا کوم جیکټ چې اچولی دی سیول ډیفنس، دا څه څیز دی؟ تاسو د دې په ذریعه باندې کم خدمت چې کوم دی عوامو ته ورکوئ؟ سیول ډیفنس دا چې کوم دی نو دفاع شهري دې ته چې کوم دی نو ویل کېږي. کوم ځای کې چې کوم دی نو قدرتي آفات راځي، سیلاب راځي، زلزله راشي، اور چې کوم دی راشي، نو دغه ځای کې د سیول ډیفنس اهلکار او ولنټیر چې کوم دی نو هغه ځان رسي او په دې کې چې کوم موږ حصه اخلو چې کوم ځای کې اوبه راشي د هغې نه چې کوم دی نو خلک رښتلي یا هغې چې کوم دی نو مالي جاني څه قسمه تحفظ نو هغه ورته چې کوم دی نو موږ ورکو او خلکو ته چې کوم دی آګاهي مو هم چې کوم دی نو چلو چې یاره دا اوبه چې کوم دی نو راځي، سیلابي ریل راځي، خوا ته مه راځئ، میانو چې کوم دی نو مه نیسئ، لامبې مه یا داسې نور چې کوم دی نو خشاک وغیره پسې مه راځئ، ځکه چې دې کې ډېر مالي جاني نقصان کېږي، د ټولو لوان دي. نو دغه آګاهي مهم د لپاره زموږ سیول ډیفنس ولنټیر چې دی دا په هر ځای کې چې کوم دی نو خپل کار کوي، دا چې کوم دی نو په تمام صوبه کې او په تمام مرکز کې چې کوم دی نو دا کار کوي او د دې چې کوم دی نو ډېر زیات چې کوم دی نو خدمات دی موږ دې ته چې کوم دی نو خراج تحسین پیش کو او دا چې کوم دی نو دی اس قسمه معاوضه چې کوم دی نو انا اخلي دا بالکل چې کوم دی نو یو خیراتی چې کوم دی نو هغه لګیایي اور اپنی مدد آپ کے تحت چې کوم دی لګیایي. دغه سرکاري وسایل هم چې کوم دی نو هغه زموږ سره نشته دی چې کوم موږ ته چې کوم دی نو کشتۍ وغیره راکوي یا جاکټ وغیره راکولي یا داسې نور
فورس چې کوم ریسکیو وغیره ته ورکړي شوی دی موږ سره دغه هیڅ قسمه چې کوم هغه سامان وغیره نشته خو بهر حال بیا چې کوم ځای کې ضرورت راغلی کو کړمار اور هغې ته موږ ځان نسولی دی کو په تقبایه کې اور لګېدلی موږ ته ځان نسېدلی دی کو دغسې په مردان کې کوم سیلابونه هغه راغلي زموږ ملګري هلته کې چې کوم کار کې لګېږي کو په رستم کې داسې حالات راغلي موږ هلته کې چې کوم موجود یو نو دغه د سیول ډیفنس چې کوم خدمات یې موږ چې کوم د سیول ډیفنس د طرفه چې کوم تاسو مخاطب کتونکو تاسو د ملګري خبرې اورې دې نه مخکې یو ملګري خبرې وکړې دغه پکې خپل تکلیف چې څومره راغی ته هغه بیان کو چې دا د حمزه کوټ علاقه ده تقریبا 1.5 سال پورې دلته کورونه دي دغه خلک په دې کې ژوند کوي په دې روډ باندې دي تګ راتګ کوي خو کله چې بېګا د شپې ډېر زیات باران شوی دی او هغې سره دغه سیلاب راغلی د سیلاب په وجه باندې دلته د دې پل چې کوم دی د دې پر چې کوم دی دغه یو حصه ډیمیج شوې ده نو دغه غوښتنه کې دا خلک ځایي ولس چې څومره هم دی د صوبایي حکومت نه او په خاصه توګه د موانع خصوصي برای ټیکنیکل ایجوکیشن د خیبر پښتونخوا توفیل انجم نه کوم چې د دې خلکې منتخب ام پی ای دی چې په ترجیحي بنیادونو باندې دا پس چې کوم دی دا پل چې کوم دی دا د جوړ کړی شي چې دلته خلک په اسانه باندې خپل کورونو ته ځي بازار ته ځي خپل کارونه چې کوم دي هغه کوي د کیمرا ټیم سره عزیر نعماني خیبر نیوز رستم مردان